أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. دا سورة بقرة شپږم نمبر رکوع او 50 نمبر آیت ته اللہ تعالی فرمائی وَإِذَا یاد کئی آغا وقت فرقنا چه منگا جدا کرو بکم پتاسو باندے البحر سمندر پرونم داوے فَأَنْجَيْنَاكُمْ نبیا منگا تاسو آزاد کلی نجاتم در تدر کو وَأَغْرَقْنَا او غرقم کرو آل فرعون فرعونیان وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بدس حال کی تاسو ورتکتر تاسو پر ولاړوي تاسو تماشا کولا غیلان دي غر کېدل او ډوبو او د هلاکت تماشا تاسو وکړه. دا ډېر د خوشحالۍ خبره چې یو دښمن ستا پتا باندې مسلسل امتحانونه مسلسل ظلمونه کوي او هغه دښمن ستا د سترګو له مخې چې هغه هلاک شي او الله ورته ستا د هغه ظلمونو بدله په دنیا کې ورکړي. نو دا د خوشحالۍ خبره وي. نو هغه فرعونیانو ته سزا د دوی بني اسرائیلو بالکل په مخ کې ورکړله چې ستاسو زړونه پې یخ شي. پښتانه وایي نه زړه مې پې یخ شو، نو چې ستاسو زړونه پې یخ شي. وَإِذْ او یاد کئی اغا وقا وعدنا چی منگا وعدا واغستلا موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام نا 40 لیلتا سلویخ شپی ثم اتخذتم العجلا بیا تاسونیو اغسان سامیرے تاسونیو من بعده دا دغین رستا وانتم ظالمون تاسو ظلم کون کی ویا. کلچی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالی تورات ورکولو دا پارا اللہ تعالی اقبل پیغمبر دا سلویخت شپولا آغا کمزی دراوختو وہی طول کا نو آل تراوختو سلویخت شپید موسیٰ علیہ السلام التا وشولی. موسیٰ علیہ السلام تے التا دا ہر د نبی علیہ السلام هم چون کې دا عادتو چې کله د سلویختو کالو نه مخکې هغه به غیر حراتو او هلته به ورته مختلف شپې به هلته تېرولې چې د هغه زړه هغه تزکیه او الله تعالی سره تعلق او د الله تعالی د تعلق دپاره چې کوم مضبوطیا د روحانیت له پکار وي چې هغه وشي. نو دغه الله تعالی یو طریقه کار دی، سنت دی. نو هغه سنت مطابق الله تعالی موسی علیہ السلام راوغختو هغه کوی تور تا او دغه تورات ورته ورکړه. الله تعالی د ګران غنو الله تعالی ورته هم ورکړه په خپل قوم کې دنه پیش به ونه الله تعالی مقصود هغه په یو ځل نه ورکول بلکې وختن فوختن په پښپا یا ورځ په ورځ یا ټیم په ټیم باندې هغه تورات نازلول وسله. قرآن مجید یو واحد یو داسې کتاب دی د الله تعالی د طرف نه چې هغه کې ډېر کلونه چې دی د هغې په نازلېدو کې ولګېدل او د هغې په د خلکو د تفهیم او افهام کې ولګېدل. باقي نورې صحیفې هغه به زر زر چې دی هغې ته ورکړل کېدلې. نو دا هغه قصه کوي چې موسی علیه السلام نه وعده واغسته د څلوېښتو شپو چې یاره تاسو راشئ. چې کله موسی علیه السلام کله چې موسی علیه السلام دا اوس بیا پوهه
بهارې کې د خیر دی له څه خبره ها بیا چې کله موسی علیه السلام نه دغه وعده واغسته نو موسی علیه السلام نه شاته وګورئ څه مسله نشته مصلی ده په غټ جومات کې په جومات باقاعده چې کوم جومات دی هغه کې دویمه جمع جایز نه دوی بهر کې څه مسله نشته بهر تاسو کولی شئ چې جومات ته لاړئ سایډ دی او ځای ورته تاسو دویمه جمع کولی او مسجد کوم چې مستقل جومات دی په هغه کې دویمه جمع ها نو موسی علیه السلام چې کله هلته لاړ نو شاته د حضرات و بني اسرائیلو ډېر سرکشه قوم چې لږ به دې نه بیا خوا کېدو دوی به چې دی خپل حرکتونه بیا کول نو هلته چې دی هغه د غوا بچی چې دی هغه بت وګرځو سامرې صحیح ده که نو چې هغه یې وګرځو نو الله تعالی لاینه خبره شرک یې وکړو الله تعالی د شرک چې دی په دا ګناهونو کې سخت ناپسند د ګناه چې دا هغه شرک ده نو الله تعالی په هغې باندې ډېر سخت چې دی هغه ناراضه او بیا یې هم دوی معاف کړل صحیح ده نو هغه ورته وایي چې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو د غوا بچی ونیو بوت من بعده د هغې نه بعد وانتم ظالمون حالا تاسو ظلم کړی و په ځان باندې دا تاسو ظلم کړی صحیح ده د ځانونو سره ظلم کړی چې الله تعالی سره شرک وکړو ثم عفونا عنکم بیا مونږه معاف کړی تاسو من بعد ذلک د هغې نه بعد لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ یعنی د دغه شرک تقاضا خدا وه چې الله تعالی څنګه فرعونیان غرق کړي چې تاسو یې غرق کړي خو الله تعالی تاسو غرق نه کړئ تاسو یې چې دی هلاک نه کړئ بلکې الټی په تاسو باندې دغه شرک باوجود احسان دا وکړو چې تاسو یې معاف کړئ او تاسو د دې لپاره چې کېدای شي تاسو احسانمن شئ شکر ادا کړئ او بیا د الله تعالی نافرمانی نه کوئ په سمه لار شئ خو هغه سرکشه قوم ونه ده بس وَإِذْ وَعَدْنَا او کله چې واغستم سیدنا محمد مبارک وسلم رحمتي معنا نو لازمان یاد یا الله دې تعلیمات باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله ترحم کرم یا الله د معاشرې لپاره خیر او اصلاح ذریعہ وګرځي یا الله زموږ معاشره دې له وجې بچ کړي عذابونه مصیبتونه سیلابونه مزید وساتي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه